رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ خدا دې ملګري تپوس کړی دی چې خلک وایي چې دعاګانې دا د نسلونو پورې چلیږي نو بد دعا هم چلیږي او بالکل دا ټیک خبره ده چې د چا مشران نیکان صالحان ښه خلک دي او هغوی دعاګانې کړي نو د خپل اولاد کې هغه د ډېرې زمانې پورې راچلیږي د هغې هغه اثرات راځي چې بعضو کتابونو کې موږ لیدلی دي چې 7 پشتو پورې د هغې اثرات راځي او د حضرت موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقعه کې چې راغلي دي چې هغې انطاکیې ښار ته لاړل اول ته خلکو ته یې وي چې موږ له ډوډۍ راکوي نو هغې ورله ډوډۍ ورنه کړه میلمستیا یې ونه کړه نو دوی په دې کلي کې تلل نو یو دیوال کوږ شوی او غورځېده نو خضر علیه السلام هغې باندې لاس راښ کړه هغه دیوال یې سیده کړه موسی علیه السلام ورته قار وکوي موږ له ډوډۍ رانه کړه ته له دیوالونه سیده کې نو بیا د هغې چې کومه کله خبره د دې اوږده واقعه د واقعه نه یم خو چې هغه ته یې کله دا خبره کوله چې تا ته اوس چې کومو خبرو کې ستا شک و په ما دې اعتراض کړی و چې په هغې دې پوه کړم نو د دې خبرې متعلق یې ورته دا وویل چې د دې وکانه ابوهما صالحه دا د یو 2 هلکانو کور و د هغې دیوالو و دې کې خزانه ورله مشرانو یې ښودلې وه وکانه ابوهما صالحه نو دې کې د تفسیر عالمانو لیکلي دي چې په 7 پشت کې د دوی نیکه 7 نیکه چې مخکې و هغه ډېر نیک او صالح او پاک سړی و نو د هغه په وجه باندې هغه نیکي دلته د هغې هغه اثرات 7 پشته وروستو چې کوم دی نو ورسېدل او د هغې هغه نیکۍ په وجه باندې الله پاک د دې هغه دیوال محفوظ کو هغه مال او دولت چې څه پکې و محفوظ نو مطلب چې 7 پشتو پورې را رسېدی شي نو دقه رنګې بددعا هم ده که چاته بددعا شوي که نه په دې پښتو کې هم دا خبره مشهور وي دا ازاریان دي خلک داسې وایي دا ازاریان دي نو دا دا اثرات د دعا د بددعا دا د دواړو چې کوم دی نو راچلیږي د بددعا نه ځان ساتئ او خاص کر د مظلوم بترس از آه مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق اجابت از در حق اغا الفاظ میر شو چې د مظلوم د دعا نزان ساته بحر استقبال اجابت از در حق بحر استقبال میں آید چې د مظلوم دعا وشي نو د الله د طرف نه استقبال دا قبولیت داغي استقبال کوي راځي نو مطلب چې فوراً قبلیږي نو د دې بد دعای نه د دې نه زیات کوشش دا پکار سړی ته ځان بچ کی او اثرات شته د نیکې دعا او د بدې دعا یعنی د دعای خیر د دعای شر د دې اثرات بالکل چلیږي الله دې موږ وساتي دا ملګري تپوس کړی دی دا ډېر اهم تپوس دی چې یو سړی د 2 پیرانو نه بیعت وکړي دا څنګه دا ښه نه ده چې د پیر ژوندی دی نو د خپل پیر د ژوند په زمانه کې به دی د بل چا نه بیعت نه کوي د بل پیر نه به نه کوي که بل ډېر لوی پیر هم وي ها په هغه صورت کې دی بیعت کولی شي چې دی د خپل پیر نه اجازت وغواړي د مخکې ورځو کې یو مولانا صاحب راغی دلته بیعت کړی او ډېر مخکې ډېره موده پس راغی ما ورته وی چې هلکه ته خو ډېر وخت پس رالی څه خیر و وی یاره جي بس د کور کلي او د مدرسې او د امامت او دا ذموارۍ دي بس نو ما ورته وی زه د دیر یم ما دیر کې نو ما ورته داسې وکړه چې ستاسو سره په خوا کې یو عالم دی مولانا محمد صالح صاحب منجایي کې نو ما هلته به لاړ شي هغه ته به زما سلام ووایې او د هغې نه بعد به ورته ووایې چې زه هغه رالیږلی یم ما هلته بیعت کړی خو هلته زه استفاده نشم کولی تلی راتلی نشم نو ما دا ته ګوره 3 کاله پس رالی که 4 کاله پس رالی نو ما ته داسې وکړه چې هغه نه تجدید وی هغه راته ووایي چې تجدید د بیعت ته وکړه داسې صورت کې جوړ شو چې تا مثلا دلته بیعت کړی دی اوس ته تلی په کراچۍ کې اوسېږي
ته تللی په پینډۍ کې اوسېږي، ته تللی بره کوستان او دیر کې اوسېږي او دلته تا ته تګ راتګ ډېر مشکل او ګران دی، نو خو فایده نشي حاصلولی که نه؟ فایده خو باید حاصلی چې ته دې مجلس ته راشي. نو داسې سړي له بیا پکاري چې هغه تپوس وکړي د خپل مرشد نه، بغیر د اجازت نه بیعت نه کوي بل ځای کې، د خپل مرشد نه اجازت واخلي نو هغې منې کوي نه، ځکه د تصوف لار داسې ده چې بل ته خیر رسول دي، اوس هغه ته خیر نه رسي نو چې نه رسي نو خامخا که ته وایې چې نه بل ته بیعت نه کوې، دا ناروا دي، دغه هم ناجایز دي، دا خو ته بل ته خیر رسول غواړي. نو هغه به د خپل مرشد نه اجازت والي چې یاره زه به بل ځای کې بلکل اجازت وله ورکړه ادې وکړي. نو د خپل پیر په ژوند کې به بلا ضرورته او بلا اجازته، بلا ضرورته او بلا اجازته د بیعت نه کوي په بل ځای کې، او چې هغه له اجازت ورکړه نو بیا کولی شي. البته که د بیعت د یو پیر نه کړی او هغه وفات شو نو دی د تجدید د بل نه وکړي، نو هغه وظایف به هم کوي دا به هم کوي. که په یوه سلسله کې نو بیا خو څه مسله نشته، لکه یوه قادریه ده یا یوه چشتیه ده یا یوه نقشبندیه ده، په دې کې بیعت کړی نو چې دلته په چشتیه کې کړی دی هلته په چشتیه کې وکړي، که دلته چې کوم دی نو په قادریه کې کړی دی نو هلته هم په قادریه کې وکړي، تجدید به راشي او وظایف بیا هغه دي، څه فرق پکې نشته، که څه کمی بې شی مخکې وروستو پکې یا به وي، نور نقصان پکې نشته دی، خو په ژوند باندې به نه کوي چې مثلا تا په بل ځای کې بیعت کړی دی او ته اوس راځې دلته هم بیعت کوې، نو داسې مه کوه، دلته وکړه خو د هغه نه اجازت واله، نو بیا به هغه بیعت به ختم شي، دا به نه وي دوه بیعتونه په یو وخت کې چې کوم دی نو نه ښه. او یا داسې وي که نه چې لکه دا تا چې ته په پنجاب کې بیعت کړی دی نو پنجاب کې خو ښکلي ښکلي پیران هم شته که نه، عالمان علما شته که نه، خو د چرسو ټیکهداران هم پکې شته که نه، او هغه خو د جنت ټیکه هم اخلي سړي که نه، د مانځه مونځ به هم دله هغه کوي، مونځ به هم دله کوي، روژه به هم دله هغه نیسي، داسې پیران هم پکې شته دی چې هغه د مانځه او د روژې او نبی علیه السلام خو نه اخلي ذمواري، هغه وایي چې وایي چا ښه اودس وکړه او ښه یې مونځ وکړه نو دا سړی به الله جنت ته داخلوي، دله به الله 5 انعام ورکوي، دله به دا کوي. نبی علیه السلام خو داسې نه وایي چې زه به دله مونځ کوم، تاسو چې کوم دی نو زه بیداري کوئ امانه شکرانه راوړئ مونځ به دله زه کوم، خبره پوه شو. نو هلته دا خبرې دي چې ټیکهداري هغه نه، که دغسې پیر نه دی بیعت کړی او تا ته پته ولګېده چې بهی دا خو د ده خو عقیده ښه نه ده، دا خو بدکرداره دی مثال په طور، نو نورو ته سپک مه ګوره، بس دعا وله وکړه چې خدای ورته هدایت نصیب کړي، دعا ورته وکړه چې الله ورته هدایت نصیب کړي، او بیا تپوس ته هم ضرورت نشته بل ځای کې بیعت کولی شي.